أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدون اول زمون کو پروگرام کی چې کوم مېلمنو شرکت کړی دی قاری محمد عثمان صاحب د جماعت علماء اسلام سینئر رهنما مرکزی رهنما او ایم پی اے علي مدین شیخ صاحب او جناب محترم سید الرحمن ایم این اے صاحب دا هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم او زمونږ د منډۍ د مشرانو حاجي عظیم خان صاحب کراچي وینډ ټیبل ټریډر فیډریشن کې چیرمین او نور زمونږ ډېر معززین چې په دې پروګرام کې زمونږ سره شریک دي او زما خوا او شاته چې کومې چهرې ولاړې دي د دې ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او سلام ورته پېښ کوم او تاسو ټولو ته سلام پېښ کوم. जनाब शाह वली साहब, इमाम शरानो कशरानो बुजुर्गों दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि जो काम हुकूमतों को करने चाहिए, जो काम इदारों को करने चाहिए, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वेलफेयर ने किया है, जिसके ऊपर मैं बाजोड़ वेलफेयर के तमाम जिम्मेदारान को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। محترمون موږ چې د کوم مقصد لپاره دلته راغلي یو زموږ د هغو ملګرو د ښکلې ده رابللې ده نو دې مقصد هم صرف او صرف دا دی چې دا د باجوړ ویلفیر اسوسییشن چې کوم معرض وجود ته راغلی دی د هغه کردار چې دی نو هغه ستاسو مخې ته کېږي چې دی یو څه کردار دی او په دې لږ وخت کې ماشاءالله کوم ځای ته د خپل د خدمت په اعتبار سره او د هغه خدمت په زور سره چې دی نو کوم ځای ته ماشاءالله ځان ورسولو خدمت خلق باندې الله ملاویږي او د الله رب العزت هم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخلوق دا انسانان دا د الله کومبه ده او د ټولو نه بهترین انسان الله رب العزت ته پسندیده شخص هغه دی چې هغه د دې کومبې سره محبت کوي او د دې خدمت کوي. باقي ملګرو نن چې موږ دلته راغونډ شوي یو د یو غټ مقصد لپاره راغونډ شوي یو نو پکار دا دی چې موږ ټول ملګري په دې مقصد باندې ځان پوه کړو چې زموږ کوم مقصد دی او څه مې ارادې دي. نو ملګرو شکر الحمدلله چې اوس په باجوړ کې داسې ځوانان پیدا شولو چې هغه په فیسبوک هم پوهېږي او په ځوانۍ باندې هم پوهېږي چې موږ د څه لپاره پیدا شو. نو وروسته موږ سوچ وکړو موږ یو ډېر غټ قوم یو د باجوړ نوم یادېږي د باجوړ قوم یو خو چې سوچ وکړو نو زموږ نه څه نه جوړېږي. ډېر وخت تېر شو په کراچۍ کې زموږ ډېر وخت تېر شو او موږ داسې راغونډه چاته نه وتلې لکه بغیر سیاسي داسې غونډه موږ نه وتلې زموږ چترۍ نه وه الله هم چترۍ جوړه کړله او د باجوړي بچی چې کوم دی د هغې وارث پیدا شو الحمدلله او په هره موقع پر مور باندې چې کوم دی هغه له ساعت ورکوي هغو ته ځان ورسوي. ملګرو د ډېر وخت ستاسو نه لم زه مختصر یو څو خبرې مې ستاسو ته وکړلې او نور ملګري ناست دي ملګرو باندې چې کوم ای مشرانو دو رکعاته شکرانه نفلونه وکئ یو یوه ګنټه په چوکونو کې ولاړ وئ چې عیدي والا راځي چیپا والا راځي مبارک شي خلاص شوئ دی تاسو ته خلاص شوئ ځکه چې تاسو د ښار نه دې خوا تاسو ته چې کوم تکلیف و د امبولانس په انتظار کې د نن نه دوه درې میاشتې مخکې کومه چې نوې سبزۍ منډۍ کې حادثه شوې ده هغه شهیدان چې په سوزکي کې واچېل په اینو کې سره ټوک ټوک او سوزکي له ټیکه ورکړه او سټارټ یې هسپتال ته یې ورسول. फिर कोटी सूर्य बनने को दा तकदीर दे जो बताओ गोटा चाची इमाम मसूद साहब की तरफ से भी ऐलान होना चाहिए हमारा आलिम मदरसे साहब की तरफ से ऐलान होना चाहिए क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम है ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है हम आपके साथ हैं हमारे साथ हैं इंशाल्लाह. इसके लिए मैं सारे साथियों का तो दाद देता हूँ जो हमारे बड़े हैं उसको इंतहाई एहतराम के साथ मैं उसको सलाम पेश करता हूँ. मोहतरम शौरी खान है और उन्होंने कुर्बानियाँ देकर आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर एक एम्बुलेंस का मुतारफ करवाना है कि उन्होंने अपने आप की तरफ से और
اصلاحي کار دی او دا کار به چې کوم دی موږ یوازې د باجوړ برادرۍ پورې نه محدود کوو کوم چې مظلوم برادري ده تاکہ هغه د باجوړ سره تعلق ساتي د مومن سره تعلق ساتي د میسود قبیلې سره تعلق ساتي نو موږ به ټول انشاءالله د دغو مظلومانو په کار راځو او دا ویلفیر به په هغه ځای کې دغه مظلومانو ته ولاړي نو زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې دومره په ګڼ تعداد سره راغلي وئ او خاص کر د لنډۍ د ملګرو زما محترمو دا د پیسو خبره نه ده خو دا د قوم سره د محبت او د خدمت د جذباتو خبره ده ټیم کم دی هر سړی په خپل ذهن کې ښه کار پوره دی راځئ چې راپاڅو او د دوی ملګرتیا وکړو او د دوی ملاګانې مضبوطې کړو او د دوی سره څنګ په څنګ ودرېږو نو که په ګراوند باندې کار نشو کولی او منډې تللو نشو وهلی نو د خپل قوم دپاره دې ادارې ته دغسې یو تحفه ورکړو څرنګه چې جناب شاه ولي خان صاحب ورکړې ده په آخر کې به درته یو شعر ووایم وای دا نمرودي شوم تدبیرونه راته هیڅ نه ښکاري دا نمرودي شوم تدبیرونه راته هیڅ نه ښکاري او د وخت خلیل ما انګار ته هرکلی وایم او زه د سپېڅلي شهادت مسته جذبه لرم زه د سپېڅلي شهادت مسته جذبه لرم او په مرګ مینې ما زه دار ته هرکلی وایم وما علیکم